پرونه څه د کومه واقعه شوه نمو درنه نوسته وه کسان روانو څه اف سی ولا روغلو یا بلا وجه یا غلطۍ سره یا جان بوجھ کې سهار څه ورته هغه باندې فایرنګ وشو مس ګایډنګ وشو پکې مو کسان زخمیون دي دا مو سختو الفاظو سره غندو او مو حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې ښه فلفور انکوایري وشي ازادانه طور باندې او درنه چې کومه دا مو احتجاجي حق ته زه درنې منتظمینو سره یم د مو ته حکومت هم حق را کړی رسط هم را کړی د مو د چوک د بو ماشي او باقي د ډیسې کومه خبره عرفاني کلي نډازې په شوي دي مو دو بالکل مزامات کو سخت الفاظو سره د کورمي ډیسې ده او د دې حکومت بالکل ازادانه طور باندې انکوایري وشي او د دې باندې څه جو ډاسې کړي شاو تو ته پاتې ساجد حسین هم مقدم کړي کړي نور هم کړي شي وي د تحقیق هم وشي او د بقاعده گرفتار شي او د سره بغن کې یو کم څلوي شهدا دي چې کې سوي دي زنانه خځې نورون تقریبا 22 ټریکټرون دا چې د سینې دی ولې دي شیګونو تورایو او یو کم دیرش دا فلټر ګوډي دي دایم دی ولې زدا انس حکومت د کورمي ډیسي یا مطلب د سنور کوم بال افسرون دي اوس پورې تاسو باندې چې د خالص د کورونا وسو جمعتونه تاسو یې فیار کړیا تاسو پښتنه کړیا آیا په ضلع کې چې په انګو کې پېښور کې یو سپایم څورل شي چې سپای د چودري هغه مته بیا ټولي میډیم راسي خبرې هم کوي چې بلنکی چودري سپای ورته خبره دومره قیمتي سپای هموي وا کم څلويخ انسانيون بډاګون خځه د سوي دي ژوندۍ دی باندې حکومت ته کونی وډوندې سوسه پرې ته فایر نه وکړو دا د ساجد حسین په قیادت کې دا د عنایت په قیادت کې دا د جلال په قیادت کې دا د ټول توری قوم په قیادت کې او سپیشلی د لزای کلو په قیادت کې دا شی وی آیا ته فایر کړیا تو گرفتاری کړیا تو پښتنه کړیا آیا پاکستان سټیټ از پاکستانای نه مو کوم پاکستانای نه دا مو سره ته ویل د پردې مرغونته سلوک ای نو مو دا ټول کو ته ځای کوم اهل سنت د دې خبرې د کوم په ډیسي باندې شیاګونو عرفاني کلی ولا فایر کړه فرزور مزمت کو دې گرفتاری وکي او چې د بغن درنی باندې کوم فایر شو دا دې مو پورا مزمت کو مو سټیټ سره جنگ نه ده مو سټیټ سره جګړه نه کو مو پاکستانیون یو اوسه په دې درنه کې پاکستاني جنډا لګیدلې ده مو جنگ توري سره بالکل جنگ د اخیری سوته پرې کوم ولی مو ولمه او زه سټیټ نه بیا دا ریکویسټ کوم چې دوره ګوډي دومره ټیکټرون دومره زنانای ممړو دي دې فایر په ساجد حسین عنایت باندې جلال سیکریټری کلو حبیب حسین داخل دو باندې د فلفور اف آی آر وشي او مت دي ثبوت وخی د درنه بکله پرې جاری تاسو ساتای په اخته ما پرې جری وی څو پرې مت خپل حقوق نه ملو په حقوق کې وال شای چې جوسی سم نه دایمو مطالبه ده صدا د بغن تروشي سره د پاکستان ماکور میډیا حکومت ده چې د کوم نه غي په جیو نظام ته شیا زون مظلوم زیری مظلوم زای متزای کوم همو دغه پر زور مطالبه ده نور خبري بورسته کو چې جوسی سم د بغن تروشي د بغن د خپل وزټ وکي سره د پاکستان انټرنیشنل میډیا سمو دنیا ته وقایو چې مظلوم بغن عوام ده کشیاده دا د مو مطالبه ده نو مو سید مخدوم شاه یو خبره کړې ده چې قرآن مجید نو ساده په نلای کې پرتی وي قرآن مجید ډېر فوق کلام ده د خاتم النبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دې مقادر کو د پاکستان ریاست نه او ټول سونیونو نه دا مطالبه کوم چې دې قرآن به حرمتي کړي ده چې په فرانس کې ډنمارک کې به حرمتي وشي هغه باندې ټول سونیرو چکیږي دا د فلفور گرفتار شي او دغه د ولی کال چې دا معذب سړی نه ده د قرآن به حرمتي کې دي د سزا ورکړي او مو په بغن کې 370 قرآنونه شزیدلی شهیدون شوي آیا سټیټا ادي فایر ته په چو باندې نشي کول دا شیا سوي دي ادي تی فایر وکا وته کا فردن نشي کول چې مو د 13 15 کسانو کومې نامې اوغسته دا په دوه باندې د فایر وشي او دا د ټول گرفتار شي